أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پروردگار عالم په قرآن عظیم کې د خپل نمونو مبارکو پبارکه د دعا کولو حکم کړی په حدیث مبارک کې راځي چې د الله تبارک وتعالى نمونه مبارک دا یو کم سل دي او بیا رحمت للعالمین فرمایلی دي څوک چې دا نمونه مبارک یاد کی او د دې نمونو مبارکو ذکر او د دې یاد او حفظ وکړي دې به ضرور جنت ته الله داخلوي. یا الله اے معبودا ته د عبادت لایق زبندست ما ته د خپل عبادت توفیق راکا د عزم او د یقین قوت د زیاتولو د پاره د یا الله ذکر زرزله سوک چې روزانه وای داغه به عزم او یقین قوت دا ډیر زیات شي د لا علاج مریض د پاره پدې باندې تجربه شوی دا چې د دې پډې ډیر ویل سره یعنی یا الله ور سره بلا علاج مریض ته الله شفا د اری بیماری نه نصیب کړي. یا رحمان اے مهربان ذاتا په مهربانه عام سره د هر منپس سلزله د یا رحمان او ذکر کول سره د زړه نبا سختی او غفلت دا الله ختم او لری کړي. یا رحیم اے لویا مهربانا ذات پروردگارا ستا درحم طلبگاریو پمونگ باندې خپل رحم او فرمایا د هر من رستو سوک چسل کرتے د یا رحیم ورد کئی هغه به د دنیا د فتونو نه محفوظ او بچي او د دنیا خلق بټول پاغه باندې مهرباني کون کی جوړ شي. یا مالک اے حقیقی بادشاہ تو بادشاہ مونږ ستا غلامانیو مونږ ته ستا د غلامۍ توفیق را نصیب کړه د سحر د مون نفس د یا مالکو کثرت لستلو سره به الله تعالی دغه انسان ته مال او دولت او غنا نصیب او فرمای. یا قدوس اے د هر بدو د کمزورو او د نقصانونو نه پاک ذاتا ته پاک ذاته مونږ د ګناه په نقصانونو خطایانو کې لې پیتو مونږ ته د ګناه او د خطا نه پاکی را نصیب کا. څوک چې د زوال نه پس روزانه د دې ورت کوي نو د هغه زړه به الله تبارک وتعالى روحان کړیو د مرزونو نه به الله هغه ته نجات ورکړي. یا سلام اے بعیب ذاتا ته د ار افت او د ار نقصان نه په امان او سالم یې مونږ تم د هر افت نه نجات او سلامتیا نصیب کا. د دې اسم مبارک کثرت سره چې څوک ذکر کوي اب الله د تمام افتونو نه محفوظ او بچ کړي او چې څوک 150 کرته دا وایو په بیمار باندې دم کړي الله به بیمار ته صحت ور نصیب کړي. یا مؤمن ایمان او امن ورکون کی ذاتا مونږ ته کامل ایمان او امن را نصیب کا. د سویره او د خطرې په وخت کې چې شپږ سوه دیرش کرته د دې اسم مبارک ورد وکړي شي الله به د نقصان او د یری نه محفوظ او بچ کړي. د دې اسم لستون کې یا ځان سره لیکلي او ساتي هغه به الله په خپل امان کې اولري او د ار نقصان
او د ار افت نبا اغت نجات نصیب شي. یا مهیمن اے نگہبان ذاتا زمون نگہبان او مددگار شا. سوک چې د غسل نفس 2 رکعاته مونځ نفل ادا کړي او پرختون زړه سره د دې اسم مبارک ورد وکړي، الله تعالی به د هغه ظاهر او باطن صفائی نصیب کړي. او څوک چې یو سل 15 کرته د دې نوم مبارک ذکر او ورد وکړي، هغه به رب لا یزال په پټو رازونو خبردار کړي. یا عزیز اے پارچا غالب او طاقتور ذاتا، مونږ ته طاقت او غلبه په هر کافر ظالم نصیبا او فرمایا. څوک چې تر 40 ورځو پورې 40 ځلې د دې اسم مبارک ورد فرمایي او د دې ذکر یاد ساتي، هغه به الله تبارک وتعالی پټول مخلوق عزتمن او مستغنی جوړ کړي. یا جبار اے پټول زورور ذاتا، ته په ارچا زورور یې، مونږ د خپل زور او د خپل قهر نه محفوظ وساته. کوم سړی چې د چاندې په ګوته دا نوم نقش کی او هغه پلاس کی، نو هغه ته به الله تعالی په خلقو باندې غلبه او هیبت نصیب کړي. څوک چې روزانه سحر او ماښام د دې نوم مبارک 200 او 46 مرتبه ذکر وکي، رب لا یزال به د هر ظالم او د هر قهر نه بچ او محفوظ ساتي. یا متکبر اے دلوی او بزرگی والا ذاتا، تلائق دلوی او د بزرگی. سوک چې د سکار په شروع کې دا نوم مبارک ذکر کې او دا پڑھاوي، الله تعالی باغ کار کې کامیابی ورته حاصل کی او په کثرت سره د دې ورت کوون کې تبع الله تعالی عزت او لوی ورنصیب کړي. یا خالق اے د خیر او د شر پیدا کوون کی ذاتا، ته خالق د هر یو سیس پیدا کوون کی امته. سوک چې ورځې پر لپسې د دې نوم مبارک سلسل کرته یا خالق یا خالق لولي، هغه به رب العزال د ټول افتونو نه بچ کی. د دې نوم مبارک همیشه لستون کې به په مخ کې نور او په مخ کې ښکلا او ځلا نصیب شي. یا باری اے سا اچون کی ذاتا، تا هر څه ژوندي کړي دي او هر چاله تا سا او روح ورکړي دي. که چېرې یو بے اولاد زنانا وروجې ونیسي او د اوبو سره روجا ماتولو نه پس 21 کرته الباری 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 نوم مبارک د الله اولولي، الله تعالی به هغې بے اولاد زنانه ته اولاد نصیب کړي. یا مصور اے شکل ورکون کی ذاتا، تا خسته خسته شکلونه انسانانو ته ورکړي دي. اے د خسته شکلونو ورکون کی ذاتا، مونږ ته مخ منور او د قیامت پر ورځ ښکلي شکلونه راکا، د زناور او د بدانو شکلونو نه محفوظ وساته. یا غفار اے ډیر بخون کی ذاتا، زمون مغفرت او فرمایا، مون ګناهګار سیاکار بے ستا د بخښنې نه بل وسیله ورسره نه لرو، مونږ ته د خپلو ګناهونو بخښنه راکړه. څوک چې د مازدیګر مونځ نه پس روزانه یا غفار اغفر لی په کثرت سره لولي، رب لا یزال به د هغه نه رضا شي او په خلقو کې به بختور او کامیاب اوسیږي. یا قهار اے د هر چا د زور او د تشدد قابو کون کی ذاتا، مونږ د اره غلبې
او د هر چا د قهر نه بچ وساته. څوک چې د یا قهارو ډېر ډېر ذکر کوي نو د هغه د زړه نه به د دنیا محبتونه او لالچونه ختم شي او د خدای پاک د مینې او د محبت سمندر به د هغه په زړه کې پیدا شي. الله سره به مینه او محبت نورم زیاته شي. یا وهاب اے هر چاته ورکون کی ذاتا او هر چاته هبه کون کی او عطا کون کیا. د فقیره او د لوګي د غربت په وخت کې چې څوک یا وهاب یا وهاب ډېر ډېر وای یا د ساخ منځ په آخري سجده کې سلويخ ځلې د دې ذکر په سجده کې وکي الله تعالی به هغه د فقیره او د لوګي او د غریبۍ نه بچ کی او مال او دولت په ورته ورکي. که څه خاص حاجت ورپېښ شي نو د کور یا د جومات په صحن کې دی درې سجدې وکړي او بیا د لاسونه پورته کړي اسمان طرف ته او لاسونه اوچت کړي شوي حال کې د سل کرته د دې اسم مبارک ورد وکړي. الله تعالی به د هغه هر حاجت ضرور پوره کړي. یا رزاق اے هر چاته روزي ورکون کی ذاته مونږ ته فراخه او حلال رزق را نصیب کړه. څوک چې د سحر د مانځه نه مخکې د کور په څلورو واړو ګوټونو کې لس لس کرته یا رزاقو یا رزاقو اولولي او دمویې نو دغه کور ته به بیماری او نیستی هیڅ چرې را نشي. مخ ته قبلې طرف ته ولري او د ښي ګوټ نه دې شروع کړي او په هر یو ګوټ کې دې لس لس کرته دا اسم اولولي. دغه کور ته به بیماری او افتونه مرضونه هیڅ کلم را نشي. یا اے د هر مشکل کوشا ذاتا زمون مشکلات آسان او ختم کړه. د سحر مون نفس چې پسینا باندې لاسونه اتړي او یا کرته دا اسم مبارک وای نو د زړه د ایمان او د انوارو منورتیا او د انوارو رڼا به په مخ او بدن ظاهر شي. د قیامت پر ورځ به مخ منور وي او د الله مخ کې به منور مخ او روښانه مخ ولاړ وي. یا علیم اے فراخ علم لرون کی ذاتا مونږ ته د حق او د نفع علم را نصیب کړه. د دې اسم ډېر ډېر ویونکي باندې الله تبارک وتعالی به د علم او د معرفت دروازې پرانیزي او د ډېر علم او د علم نافع عالم او عارف په جوړ کړي شي. یا قابض اے روزی تنگون کی ذاتا ستا لاس کې د هر چا رزق دی چاته چې د خوښه شي رزق ورله تنګ کې مونږ د رزق د تنګ سیانا په امان او بچ وساتې. څوک چې د روټۍ په څلورو ټکړو باندې د دې نوم مبارک لیکل وکړي او څلوېښت ورځې پی در پی دغه روټۍ وخوري الله به دې د لوږې او تندو او د غریبۍ او د درد تکلیف نه په امان کړي. یا باسط اے روزی فراخه کون کیا چاته چې د خوښه شي هغه ته روزي فراخه کړي. نو اے روزي فراخه کون کیا مونږ ته روزي فراخه کا. څوک چې د ساخ منځ وکړي هغې نه بعد اسمان طرف ته لاسونه پورته کړي او لس لس کرته دا اسم مبارک لولي او په مخ باندې لاسونه راکاږي نو الله تعالی به دغه کس په ټولو خلکو کې سرفراز او سربالا کړي او دی به د هر افت مصیبت نه بچ او چاته به محتاج نشي. یا خافض کته کون کی ذاتا ته هر متکبر را غرزوین کی مونږ د کبر نه بچ وساته او مونږ د زلالت نه بچ وساته. څوک چې روزانه
1500 کرته دا اسم مبارک لولي الله تعالی به د هغه مرادونه ټول پوره کړي او مشکلات به ټول لري کړي شي. څوک چې د دې نوم مبارک سره درې روزي ونیسي او په څلورم ورځ بل ځکه د خلکو نه کینی او یا کرته دا اسم مبارک ولولي په دښمن باندې به الله هغه ته فتح او بری نصیب کړي. يا رافع اے پورته کوونکی ذاته موږ ستانه نفع او رفع غواړو. څوک چې د هرې میاشتې په 14مه شپه د نیمې شپې په وخت کې سل ځلې دا اسم مبارک وایي نو الله تبارک وتعالی به دا مخلوق نه بېنیاز او مستغنی او بے پروا کړي او الله تعالی به هغه ته مال او دولت نصیب وفرمایي. يا معز اے عزت ورکوونکیا مونږ ته عزت راکړه. څوک چې د پیر یا د جمعې دروازې د ماښام نه بعد څلوېښت کرته دا اسم مبارک لولي الله تعالی به هغه ته په خلقو کې عزت او برکت او نور ور نصیب کړي. يا مذل ذلت ورکوونکی ذاته مونږ د ارذلت نه بچ او محفوظ کا. څوک چې 15 او یا کرته یا مذل وای او بیا سجدې ته لاړ شي او دعا وکړي الله تعالی به د هر ظالم حاسد او دشمن نه محفوظ او په امان کړي. يا سميع اے ارس اوریدونکیا ته د هر څه اوریدلو والای زمونږ نیک خبرې نصیب کا. هغه خبره نه چې ته پې ناراض شې بلکې ستا د رضا خبرې زمونږ نه واخله چې ته واورې خوشحال شې. څوک چې د زیارت په ورځ د ساخ مونځ وکړي هغې نه بعد مخ په قبله کیني 1500 کرته یا 100 مرتبه یا 50 کرته دا اسم مبارک تلاوت کړي دا هغه دعاګانې به رب لا یزال قبول کړي او څه چې ضرورت وي هغه به الله ورته پوره کړي. په دغه وخت کې د چا سره خبرې نه کوي. څوک چې د سحر د فرض او د سنتو په منځ کې دا اسم مبارک 100 کرته ولولي هغه ته به الله تبارک وتعالی په خاص نظر وګوري او د محبت نظر به د هغه په مخ هر وخت د الله د طرف نه پروت وي. يا بصير اے هر څه لیدونکیا ته په هر څه قادر او هر څه لیدونکی مونږ سره احسان وکړه زمونږ د بدو نه درګذري فرمایا. څوک چې د جمعې مانځه نه پس کېناستو مخ په قبله او 100 کرته دا نوم مبارک ولستو د هغه په زړه کې به الله نور او په سترګو کې به رڼا پیدا شي او د سترګو د بیمارۍ نه به الله محفوظ وساتي. يا حكم اے حاکم مطلق ذاته ته حاکم مطلق څوک چې د شپې په آخره حصہ کې او د سوکړي او یو کم 100 کرته دا اسم مبارک ولولي نو دا غزړه به رب لا یزال د خپل اسرار او انوار مرکز جوړ کی. څوک چې د جمعې پشپا دا اسم دومره وایي چې بے خود شي او بے هوش شي نو د هغه زړه به الله د کشف او د الهام او د اسرار مرکز جوړ کړي. يا عدل اے سراسر انصاف والا ذاته څوک چې د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه کې د روټۍ په شلو ټکړو باندې یا عدل ولیکي او بیا یې اخري نو الله تبارک وتعالی به د هغه دپاره ټول مخلوق غلام او مسحخر جوړ کړي. يا لطيف اے سراسر لطف او کرم والا ذاته
پمون خپل کرم او لطف او فرمایا سوک چې دا اسم مبارک روزانه یو سل دری درش کرتے لولی الله تعالی به داغه پر رزق کې برکت او ټول کارونه به په خشان سره الله پوره کړي په فقیره او په لوګي او تکلیف مصیبت او پریشانه کې مبتلا انسان چې سوخ په خشان او دس وکړي او د رکعات مونږ وکړي او پسړه کې د مقصود خیال ولري سل کرته دا اسم وایي الله تبارک وتعالى باغه پټولو مقاصدو کې کامیاب او بریالي کړي یا خبیر اے په هر څه خبردار ذاته څوک چې تر اوو ورځو پورې ډېر ډېر د دې اسم مبارک ورد کوي او د دې ذکر کوي په هغه باندې به الله تبارک وتعالى د خپلو پټو رازونو دروازې کولو کی او پټ رازونه ورته ظاهرېدل شروع شي یا حلیم اے ډېر بردبار ذاته څوک چې دا اسم مبارک په کاغذ باندې ولیکي او په اوبو یې وینځي او هغه اوبو په کوم څیز باندې وشیندلی شي نو په هغې کې به خیر او برکت الله نازل کړي یا عظیم اے ډېره لویه ذاته د دې اسم برکت ډېر ډېر ویونکي سره به الله تعالی د دواړو جهانونو عزت او عظمت ملګري کي د دې اسم مبارک چې څوک ډېر ډېر ورد کوي هغه ته به الله تعالی عزت او عظمت حاصل کړي یا غفور ډېره بخونکي ذاته مونږ ته بخنه او فرمایا څوک چې د یا غفارو یا غفارو ور ډېر ډېر کوي نو الله تبارک وتعالى به د هغه په مال اولاد کې برکت واچوي او درد او تکلیف خفګان نه به الله تعالی هغه بچ او محفوظ کړي یا شکور ډېره قدردانه ذاته په معاشه او تنګوالي کې یا درد او تکلیف کې مبتلا انسان کو روزانه یو سلویخ کرتے دانو مبارک اخلی یا شکورو الله تبارک وتعالى بهغه ته د هر آفت او تنگستیانا نجات او فلاح ورنصیب کړي یا علی ډېر اوچته ذاته مونږ تم اوچته مرتبه نصیبه راکړه څوک چې د دې اسم مبارک همیشه او هر وخت یاد ساتي او یا یې ولیکي خپل ځان سره وساتي نو الله تبارک تعالی به هغه ته د مرتبې اوچتوالي خوشحالي او په مقصد کې کامیابی حاصل کړي یا کبیر ډېره لویه او بلند والا ذاته څوک چې د عهدې نه غورځولې کړي شوي وي دی د اوو روجې ونیسي او روزانه د زرزلې یا کبیر ووایي الله تبارک وتعالی به دې په خپله عهده او په خپل منصب بیا په حال کړي یا حفیظ د ټولو نیکهبانه ذاته زمونږ هم نیکهبان شه د دې اسم مبارک کثرت سره ورد کوونکي او لیکلي ځان سره ساتونکي انسان به الله تبارک وتعالی به د هر قسم خوف او خطرې او د ضرر نه محفوظ کړي او الله تعالی په خپل امن او حفاظت کې وساتي یا مقیت طاقت ورکوونکي ذاته مونږ ته طاقت د پاره د نیک عمل نصیب کا د مقصد حاصلولو د پاره د اوبوس کلو په خالی لوخي کې دا وزلې ولیکي یا مقیتو بیا دې دم کړي بیا دې په هغه لوخي کې اوبو واچوي او اودس کې ان شاء الله په هر مقصد کې
بدی الله کامیاب کی مقصد به حاصل شي. یا حسیب اے حساب اغستون کی ذاتا کچره د چا بنی آدم یا سیز نه يروي نو د زیارت د ورځې نه د شروع کړي تر اتو ورځو پورې د سحر او ماښام او یا کرتے حسبی الله الحسیب وای ان شاء الله د ار شر نبا محفوظ شي او فلاح به بیا مومي. یا جلیل اے اوچته او بلند مرتبه والا زمون مرتبه بلند کړه پمشکو په انبرو زعفران سره د یا جلیلو الکی او ځان سره د اوساتی او په کثرت سره د یا جلیلو ورد کوي نو ان شاء الله غتبا عزت او عظمت او قدر او منزله الله زر تر زر نصیب کړي. یا کریم اے ډیر کرم کون کی ذاتا د خپل کرم په خاطر مونږ باندې کرم او فرمایا کچره څوک روزانه د دې اسم مبارک لستلو کې ودشي او روزانه ودکیږي او دا ورده په خل کې وي نو ورتبه الله تبارک وتعالى په عالمانو صالحانو بزرګانو کې ډېر لوی عزتونه او شرافتونه نصیب کړي. یا رقیب اے لویو بلند نیکهبان ذاتا زمون نیکهبان ناصر مددگار شه څوک چې روزانه وزلې یا رقیب وایي او په خپل مال او اولاد باندې دموي او ډېر د دې اسم مبارک ورد کوي نو ان شاء الله تبارک وتعالى هغه به د ټولو آفتونو نه او مصیبتونو نه محفوظ اوسیږي. یا مجیب اے دعا او جړاګانو قبل انکی ذاتا زمون دعاګانې او جړاګانې قبول کا څوک چې په کثرت سره د دې اسم مبارک ورد کوي نو د هغه دعاګانې با رب العزال په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او اجری به دغه دعا نرد کیږي سوالونه به د الله په در منظور او قبول شروع شي. یا واسع اے فراخی راوستون کی ازاتا مونږ باندې فراخی راولا اسانی را باندې راولا څوک چې د دې اسم مبارک ډېر لستل کړي او ډېر وایي الله تعالی ور باندې د ظاهری او باطینی مالدارې دروازې کولاو او پرانیزي. یا حکیم اے د هر خبرې د تل او د هر سیس په حقیقت باندې پودون کی ذاتا څوک چې په کثرت سره یا حکیم وایي په هغه باندې با رب العزال د خپل علم او د حکمت او درازونو دروازې کولو او پرانیزي. یا ودود اے ډیر محبت کوون کی ذاتا څوک چې زرزله دا اسم مبارک تلاوت کوي او پابندې سره د دې ورت کوي او په خوراک باندې دم کړي خپل بیبي سره هغه روټه اخروی نو ان شاء الله د خزه او د خاون ترمن زبا خفغان ختم شي او د محبت او د راحت زندگی با شروع شي. کسکار کې انختوي نو دا اسم روزانه پابندۍ سره لستلو سره هغه کارونه به الله ضرور سرته ورسي. یا مجید اے دلو یو بزرګه مالکا کچره څوک بنده په موزي مرض مبتلا وي آتشک یا جزام نو هغه د میاشتې په 14 15 ورځ روزه ونیسي او د روزه ماتي نه پس ته د یا مجید ذکر په کثرت سره وکي په عبود دم کړي او هغه عبود اوس کی ان شاء الله ډیر زر به صحت بیا مومي. یا باعث اے مړي جند کون کی ذاتا د قیامت دروازه مالکا مړي به ته ژوند کې کله چې مونږ ژوند کې خدای د خپل رضا موافق جن مونږ ته نصیب کا. څوک چې روزانه د شپې او د کېدو په وخت کې پسینه باندې لاس مبارک کیدی او یو د پاس اصل کرته دا یا باعث نم مبارک واخلی
نو د زړه تل تبه د الله علم او حکمت ورکوس شي. یا شهید اے حاضر او ناظر ذاتا ته په هر ځای حاضر او ناظر او موجود یې. د نافرمانه بیبي یا د نافرمانه اولاد په تندي باندې چې د سحر په وخت کې څوک لاس کیدي او یویش کرته یا شهیدو یا شهیدو اولولی او دمویه نو ان شاء الله هغه بیبي او اولاد به فرمان بردار جوړ شي. یا حق اے برحق ذاتا ته برحق او ثابته څوک چې د سلور ګټیس کاغذ په سلور واړو طرفونو باندې چې الحق الیکی بیا د سحر په وخت کې هغه کاغذ په تلی باندې کیدی او اسمان طرف ته اوچت کړي او دعا وکړي نو ان شاء الله رکشوي سیز یا رکشوي انسان سامان به ورته الله بیرته پلاس ورکړي. یا وکیل اے لویا کار سازا زمون د کارونو سازولو والا خو بسمته زمون کارونه جوړ او ساز پوره کا د هر قسم آسمانی آفت د ویری په وخت کې چې د یا وکیلو ورڅ سو کوي ان شاء الله د هر آفت او مصیبت نه محفوظ شي. یا متین اے دلوی قوت والا ذاتا ته د قوت والا مالکی مون کمزوری مون سره خپل قوت او نصرت ملګری کا د یا متینو ورت یادا چې یو سړی الیکی په کاغذ باندې او په بو سره وینځي او هغه زنانه لور کی کما زنانه په بدن کې چې پای نی معشوم یې وګوي هغه کاغذ دی پاغي اوس کوي سره د اوبو ان شاء الله پای د بدن به زیات شي او داغه معشوم به پور مامور مړول شروع کړی شي. یا ولی اے حمایت و امداد کون کے دوستا مونږ سره حمایت او مدد دوستی او فرمایا. کوم سړی چې د خپل کور د خلقو د عادتونو نه او داغي د خویونو نه خوشاله نوي هغه چې کله د هغوی مخې ته ورځي نو دا اسم مبارک ته لولی او په هغوی طرف ته دی ورکوف کوي ان شاء الله داغي نیک خویونه به نصیب شي. یا حمید اے د تعریف لایق ذاتا پنځه سلوي خرزه متواتر پتنهای کې چې دا اسم مبارک ډیر لولي یا حمیدو اغلب الله تعالی په عادتونو کې برتری او اوچتوالی ورکی د ارچا په نظر کې بدرون او د ارچا په نظر کې با خوب راشي. یا محسین اے دشمار په دیر کې راګرون کی ذاتا تب مونږ یو ورځ خامخا د خپل شمار په کتاب کې راولې څوک چې دا روزانه د روټۍ په شلو ټکړو باندې شل ځلې دا اسم مبارک دم کی او هغه اخروی ان شاء الله تمام مخلوق به تابع او مسخر جوړ کړی شي. یا مبدی اېړم بيزل پیدا کون کی ذاتا کچره دا هغه زنانا چې په نفس داغي معشوم وي داغي په ګډه باندې لاس کیدی او یو کم سل کرته یا مبدی وای ان شاء الله نبا هغه معشوم ضایع کیږي او نبا د وخت نه مخکې معشوم پیدا کیږي او چې کله پیدا شي نو صحتیاب او توانا بوي. یا معید دوباره پیدا کون کی ذاتا کسو کرکشوی وی نو چې کله د کور ټول خلق ودشي نو یو کس ته د کور سلور واړو ګټونو کې او یا کرته یا معید وای ان شاء الله په ورځ کې با هغه انسان رکشوي کور تراشي او یا به زر تزرا په ورځ کې دنه پتا ولګيږي. یا محیی
جن ورکون کی ازاتا منتد خیر او در رحم جن نصیب کا کچره بیمار بنده ډیر ډیر دا کلمه مبارکه او اسم مبارک وای نو الله تعالی به هغه ته صحت ورکی او څوک چې یو کم او یا ځلې دا وای او ذکر یې پابندۍ سره کوي او بیا یې دم کړي نو د هر قسم نه او د بند او د مصیبت نه به الله تعالی هغه ته نجات او فلاح نصیب او فرمایي. یا ممیت اے مرگ ورکون کی ازاتا مونږ ته چې کله مرگ راکې نو د ایمان سره او استاد رضا او خوشاله سره مونږ ته مرگ نصیب کا. د چا نفس چې په قابو کې نه وي نو هغه د دې ورد دود کېدلو په وخت کې کوي په سینه مبارکه د لاس کې دي او الممیتو د ډیر ډیر وایي تر دې حد پورې چې دی ودشي ان شاء الله داغه نفس په قابو کې ډیر زر تر زر راشي او نفس په قابو شي. یا حی اے همیشه ژوندې پاتې کېدونکي ذاته څوک چې روزانه 3 زره کرته د یا حیو ورد او وظیفه پابندۍ سره کوي هغه به اسکله بیمار نشي. کوم بیمار چې په مشکو ګلاب سره په چینی لوخي باندې دا اسم مبارک ولیکي او په خوږو اوبو سره یې ووینځي او هغه اوبه اوس کی ان شاء الله زر تر زر به الله هغه ته شفا نصیب کړي. یا قیوم اے د ارچا مضبوطون کې او ټینګون کې ذاته مونږ ته په خپل رضا او استاد اطاعت توفیق راکړه چې ستا پلار زمون استقامت نصیب شي. څوک چې د دې اسم مبارک ور ډیر ډیر کوي او د دې وظیفه پابندۍ سره ذکر دوام طریقې سره کوي هغه ته به الله په تمام عالم کې قدر او عزت نصیب کړي. او څوک چې په تنهایی کې لولي او د دې ورد او ذکر کوي نو هغه ته به الله د دواړو جهانو خوشحالی نصیب کړي. یا واجد اے د هر څه بیا موندون کې ذاته څوک چې د روټۍ په وخت کې د دې اسم مبارک ورد کوي نو خوراک په یې د زړه د طاقت او د قوت او د نورانیت سبب وګرځي. یا ماجد اے د بزرګۍ او د لویۍ والا ذاته په تنهایی کې چې څوک دا اسم دومره اولولي او دومره ذکر یې وکړي چې په ذکر کې بے خود شي او بے هوشه پروزي ان شاء الله په زړه به د الله تبارک وتعالی د انوار الهیه ظاهری زر تر زره پیدا شي او انوار الهی با را ظاهر کړي شي. یا واحد اے یو ذاته څوک چې روزانه زرزلې واحد الواحد لولي نو د هغه د زړه نه به د مخلوق محبت او یره اوزي. یا احد اے په ذات او په صفات کې یکتا ذاته څوک چې روزانه ډیر دا احد ورد فرمایي نو الله تبارک وتعالی با هغه ته د ډیر اولاد او د ډیر دولت نصیبه او برخه ورکړي ان شاء الله د دواړو جانو خوشحالی سره به د زړه خوشحالي هم نصیب شي. یا صمد اے بے نیاز او بے پروا ذاته د سحر وخت کې چې څوک په سجده پروزي او یو سل 25 کرته دا ورد او اسم مبارک باقاعده سره کوي الله تبارک وتعالی به ظاهري او باطنی اختیاروالی او دغه تبرشتنی په هر قدم ورنصیب کی. او چې څوک په اوداس کې یا سمدو ډیر وایي نو الله تبارک وتعالی به د مخلوق نه په هر لار په هر لهجه او په ارا مورچه کې کامیاب او بے نیاز کی. یا قادر اے ډیر قدرت لرون کی ذاته ته په هر څه قادری زمون گناهونه معاف کا زمون خطاګانې معاف کا په حق سړی چې 2 رکعاته مونځ وکړي
او د زړه په صدق سره سل ځلې یا قادر یا قادر وای نو الله تبارک وتعالى به د هغه دښمنان ذلیل او رسوا کړي. که څوک مشکل چاته پیدا شي نو یو څلوېښت ځلې د یا قادر ولولي د هغې په لستو سره به انشاء الله هغه مشکلات زر تر زره الله ختم کړي. يا مقتدر پورا قدرت والا ذاته ته د قدرت او د طاقت والا یې. څوک چې د خوب نه پاسي او پس د خوب نه شل کرته یا مقتدرو وظیفه کی روزانه ویلو سره به ان شاء الله ټول کارونه آسان شي او یو مشکل بم داغه مخه ته ناراضي کراشي نو زر تر زر به الله حل او آسان کړي. يا مقدم وړاندې بوتلون کی ذاته د جنگ دوران کې چې په کثرت سره دا یا مقدم ورکوي د دې په ذکر سره به الله هغه ته د جنگ فتح پیش قدمی او قوت حاصل شي او دښمنان به الله ذلیل او رسوا کی د دشمنانو نه به الله هغه ته حفاظت نصیب کړي. يا مؤخر رستو کون کی ذاته څوک چې سل ځلې روزانه په پابندۍ سره یا مؤخر وای نو هغه تبا د الله تبارک وتعالى د طرف نه قرب او جوار نزدېکت او محبت حاصل شي چې د هغې نه بغیر به هغه ته آرام نه ورځي. کثرت سره لوستلو سره او په ډېر ورځ سره انشاءالله هغه ته به رښتونې توبې توفیق هم الله ورنصیب کړي. د دې ذکر په کثرت سره کوئ د توبې دروازه به الله تاسو ته پرانیزي او ستاسو توبه به منظور او قبول شي. يا آخر د ټولو نه پس او د ټولو نه مؤخر ذاته څوک چې روزانه زر ځلې دا اسم مبارک وایي نو د هغه د زړه نه به د غیر الله محبت وځي او د هغه خاتمه به په ایمان او په خیر شي. يا ظاهر سرګن او ښکاره ذاته د اشراق مون نه پس کچره څوک دا اسم مبارک 500 کرته ولولي نو انشاء الله تبارک وتعالى بعد هغه پسترو کې رڼا او پزله کې نور ور نصیب کړي. يا باطن پټ او پنهان ذاته روزانه درې کرته د یا باطن ورد وظیفه او ذکر کول سره با رب العزال باطنی اصرار هغه ته ښکار کول شروع کی او د لستون کې پزړه کې به محبت الهی پیدا شي. د دې په لستو سره به الله په د باندې خپل محبت ساری او جاری ولري. يا والی با اقتدار تصرف کون کی ذاته د دې اسم په کثرت سره ورت کول سره د ناګهانی او آسمانی اپتونو نه بچ کېدل ضرور ملاويږي او د اوبو په نوي لوښي کې ولیکي او هغه اوبو بیا په کور کې چنقو کړي. ان شاء الله د کور د افت او مصیبت نه بنجات نصیب شي. يا متعالي د هر چانه اوچت او لوی ذاته د دې اسم کثرت سره ورت کولو سره به ان شاء الله ټول مشکلات لري شي او ختم بشي. کچري یو زنانه د خپلې بیماری ورځو کې په کثرت سره د یا متعالی ورت کوي نو ان شاء الله د تکالیفونو محفوظ او بچي. يا بر بهتر سلوک کون کی ذاته کچري څوک بدکار او شرابي انسان روزانه و کرته په پابندۍ سره دا اسم مبارک ولولي او د دې ذکر او د دې وظیفه پابندۍ سره کوي ان شاء الله د ګناه او د شراب نه بای رغبت او مینا ختم شي. د ماشوم پیدا کېدلو نه پس چې وزلې دا کلمه مبارک او اسم مبارک وایي او ور باندې دم کړي الله تعالی ته حواله کړي نو ماشوم به تر ځوانې دو پورې د ټولو افتونو نه محفوظ او په امان شي. يا تواب
اے زر توبه قبلون کی ازاتا زمون توبه قبول کړي او زمون گناهونه معاف کې د ساخ مون نفس 360 کرته چې د یا تواب ورت کوي ان شاء الله رښتونی توبه به الله تبارک وتعالى نصیب کړي د دې اسم مبارک په کثرت سره د ویلو او د ورت کول کو ټول کارونه به الله تبارک وتعالى آسان کړي او ار مراد به الله سرته ورسي یا منتقم اے د ضربت لی اغستون کی قدرت لرون کی یزاتا تد ار دشمن نظر تر ضرب بدلا اغستون کی او اغستل کول شي سوک چې په حق وي او د خپل دښمن نه د بدلی اغستلو قدرت نه لري نو تر درو جمعو پورې دی د دې ورد او وظیفه او ذکر ډیر ډیر وایي الله تعالی به په هغه د خپل طرف نه ظالم سره پوه شي او د ظالم نه بزر تر زرا هغه مظلوم د پاره امتحان واخلي یا عفو اے ډیر عفو کون کی ذاتا متعف او فرمایا د دې اسم ډیر ډیر لستلو په وجه سره به ان شاء الله د لستون کې ټول ګناهونه معاف شي او پکار دي چې د دې ورد انسان پابندې سره کوي نو الله تعالی به ورته عفو وکړي او ټول خطایان او نقصانونه ورته معاف کړي یا رؤوف اے ډیر مهربانا او مهربانی کون کی ذاتا او مشفق ذاتا مونږ سره مینا او مهربانی ملګری کا سوچ چې دریا رؤوف یا رؤوف ډیر ډیر ورت کوي مخلوق باندې بعد هغه مهربانی او مخلوق په پاغه مهربانی شي په مخلوق کې به محبت د سر پیدا شي لس کرتے درود شریف او لس کرتے یار او پولستلو سره د ټولو دشمنانو غوستنا یخا او سړه او لری شي یا مالک الملک اے د کائناتو کلی مالکا ته د ټول کائنات حقیقی او کلی مالک سوک چې همیشه یا مالک الملک لولی او د دې وظیفه او ذکر پابندې سره کوي ان شاء الله الله تبارک وتعالى به غنی کړي او مالدار به کړي او د خلقونه به نیاز او بے پروا کی دغه کس بدچا محتاج تر عمر پورې نشي یا ذو الجلال والاکرام اے د جلال او د کرم والا ذاتا په مون خپل کرم قائم کړه او د خپل جلال او د جمال په خاطر مونږ د خپل کرم لاندې راولا سوچ چې په کثرت سره د دې اسم مبارک ورت کوي نو ان شاء الله الله تبارک وتعالى به ورته عزت او عظمت ورنصیب کی او د مخلوق نه به ورته استغنا نصیب شي او دار چانه بیا بے پروا او غیر محتاج وي یا مقسط اے عادل او منصف ذاتا مونږ ته د عدل او د انصاف توفیق راکا سوک چې د خاص مرض یا جائز مقصد د پاره او سوزلی یا مقصد اولولی نو د دې لستو سره به ان شاء الله مقصد حاصل شي او سوک چې روزانه د یا مقصد ورت کوي هغه به د شیطانی وسوسو نه محفوظ او په امان اوسېږي یا جامع اے د خورو وروشي زونو را یوځای کوونکي یا ذاته د چا چې دوستان عزیزان منتشر وي او بې اتفاقه وي هغه د ساخ په وخت کې غسل وکړي او مخ ته اسمان طرف ته پورته کړي لس ځلې د یا جامع ووایي او یوه ګوته دې بنده کړي همدغه شان د هر لسو سره یوه ګوته بنده کړي او په اخر کې د دواړه لاسونه په مخ باندې راکاږي ان شاء الله ټول دوستان به سره یوځای شي یا اے بے نیاز او بے پروا ذاتا سوک چې روزانه او یا ځلې دا اسم مبارک وایي نو الله تعالی به د هغه په مال اولاد کې برکت واچوي او ان شاء الله هیڅ چرې به د چا محتاج نشي یا مغنی اے بے نیاز کوونکی یا ذاتا سوک چې اول اخر 11 ځلې درود شریف وایي
او پمنس کی یولس د پاسا یولس سو کرتے دا اسم مبارک د وظیفه پتور سرا سحر یا ماسوتن د مانځنه بعد وای نو الله تعالی به ورته ظاهری او باطنی غنا او بے پروايي مالداری نصیب کړي. یا مانع اے د بندولو او من کولو طاقت لرون کی یزاتا چې د چا بیبي او خاون ترمنځه نالګوي نو په بستر باندې دي سملاستلو وخت کې شل زل دا اسم مبارک یا خزا یا خاون وای ان شاء الله په خپل کې به الفت او محبت پیدا شي. یا مانع ډېر د لستون کې با د اثرنا محفوظي او د بد आवाज او د بد نظر نه با بچ او په فلاح کې اوسېږي. یا د نفع رسولو والا قدرت لرون کی ذاتا د سکار شروع کولو په وخت کې یو سلويخ کرتے یا نافع ولستلو سربا کار ان شاء الله منشاء مطابق ته ورسی او داغه د خوخ موافق پاغه کار انجام ته ورسی. کله یو سورله سور په کثرت سره د دې اسم ورد ولولي نو د هر آفت او مصیبت نه بچي او الله به په خپل حفاظت کې واخلي. اے د نقصان رسولو قدرت لرون کی ذاتا د جمعې پشپه کسل زله دا اسم مبارک سو قولولي ان شاء الله د ټولو ظاهري او باطنی فتونو محفوظ شي او قرب الهی به ورته زر زر حاصل شي. یا نور اے سراسر بهتر نور ذاتا سوک چې د جمعې پشپه او کرته سورې نور او زلزله دا اسم مبارک یا نور وای نو دا هغه زړه با ان شاء الله په قرب الهی او په انوار الهی او سره منور شي. یا هادی اے مطلب تاسون کی ذاتا مونږ خپل مقصد او مطلوب ته ورسوا سوک چې لاسونه پورته کړی او اسمان طرف ته مخ کی دا اسم کثرت سره وای او لاسونه په مخ باندې راکاږي ناغه ته به الله تبارک وتعالى طرف نه کامل هدایت نصیب شي او الله کې با شمار کړل شي. یا باقی اے ہمیشہ پاتې کېدون کی ذاتا د جمعې پشپه چې څوک زلزلې دا اسم مبارک وای نو الله تعالی به د هر قسم ضرر او نقصان نه محفوظ ولري او ان شاء الله دا هغه ټول نیک کارونه به مقبول وي او الله په نظر کې به درون او عزتمن ښکاري. یا وارث اے د هر چا نه پس موجود اوسیدونکي ذاتا څوک چې د نور خطل وخت کې سلزله دا اسم وای نو د هر قسم غم او سختۍ نه به ان شاء الله محفوظ اوسي او څوک چې د ماښام او ماسخوتن ترمنځ زلزله وای هغه تبا الله تعالی د هر قسمه حیرانتیا او پریشانی نه نجات او بچواله نصیب او فرمای. یا رشید اے راستی او نیکی خواهون کی ذاتا روزانه د دې اسم ورد کول سره بعد ټول مشکلاتو او د کاروبار کې برکت او ترقی پیدا کړی شي او کم سړی چې د خپل سکار په تدبیر نه پوهیږي هغه د ماښام او ماسخوتن ترمنځ زلزلې یا رشید وای نو یا به ورته خوب کې معلومات وشي او یا به ورته پزړه کې الله داغي تدبیر واچي. یا صبور اے تحمل او برداشت والا ذاتا کچره څوک د نور خطلو نه مخکې سلزله دا اسم وای نو الله تبارک وتعالى بداغه اورس بد هر مصیبت نه محفوظ او په بچای کې تیر شي او د دښمنانو حاسدانو جبه نبا بچ او سالم پاتې شي او کچره څوک پس مصیبت کې انختوي نو شل د پاسه زر کرته یا صبور وای دا هغه نه الله تبارک وتعالى دته ضرور نجات ورکړي. عزیزانو دا نمونه مبارک چا چې پخپله یاد کړ او اولاد ته یاد کړ د دواړو جهانو سردار فرمای چې دا سړی به زما د شفاعت د جنډې د لاندې ولاړي. دیو جنا د مسلمانانو
او خاص کر د پښتنو د پښتو سره ډېره مینه او محبت ته او په پښتو پوهیږي د الله د دې مبارک نومونو ترجمه او د دې موافق چې کومه مجرب وظیفه او ذکر او ورد ستاسو دروان د بیان شو دا پکور کې مساتل د برکت او د عظمت او د عزت او د ثواب باعث ته کدا پټرک بس سوزکی او پلنکوچ او اجرو دکان کې او ساتلی شي نو ان شاء الله هم په کاروبار کې الله برکات واچي هم باغ روز په خیر تیر شي د ارزرر نه بدیتا او دغه انسان ته الله حفاظت او امان نصیب کی دی وجه عزیزانو مونږ تاسو کچری د دې ورد کو د دنیا محبت په زمونږ د زړه نوزي او د الله مين او محبت په زمونږ په زړه کې قائم شي عزیزانو اولیاء الله اومددی اسماء حسنا ورد او ذکر کوي داغي لنگر چلیږي داغي بزرګونو خادمان موریدان غلامان دا الله پالی د پټو خزانونه ناراضي چې د الله د پاک او مبارک نومونو سره مينو کو او دا په خپل ځل کې ځای کو او مې په خپل یاد کو او مې اولاد ته یاد کو او مې خپل بچو ته یاد کو رسول الله علیه السلام د دې بارکه فرمایي چې دینو مونږ کې دومره لوی اثر دی چې د اسمان او د زمکه ترمنځ څومره ګناهونه د دې په ورد او په ذکر سره الله تبارک وتعالى هغه ختمي او معاف کوي ناراضي چې د خپل ګناهونو معافي او د خپل ګناهونو عفا او بخنه د الله نه په دې اسماء حسنا سره وغواړو اللهم احفظنا يا فياض من جميع الآفات والأمراض والقحط والبلاء والطاعون والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات اللهم احفظنا يا فياض من فتنة الدنيا والآخرة اللهم احفظنا يا فياض من زوال الإيمان اللهم انصر المجاهدين في الكشمير والفلسطين وأذربيجان وفي كل مكان من المسلمين اللهم احفظنا يا فياض من شر الشياطين ومن شر المنافقين ومن شر الكافرين ومن شر الظالمين اللهم انفعنا بهذا الأسماء نفعا كثيرا جميلا طيبا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين.